وی کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمای یو پیره د تبوک د غزوې نه پاتې شوم. توجه غواړم ډیره، د تبوک د غزوې نه پاتې شوم، مالم را سره ډیرو، مشهور انسانم په د عربو کې. خو ما وی بس ما سره مضبوط اس دی، نو چې دې سو رسېږي نو زه چې اس ته یو چابک ورکړم نو د تبوک میدان ته به رسېدلي. وی په نن سبا کې پاتې شو، حتی تر دې پورې چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د تبوک د غزوې نه واپس هم راغی. وی ډېر ملامت وم، د کور نه بار نشم راوتی، ځکه کوم چې منافقینو نو هغې په دوکه پاتې شو. وی ما وی چې نبی علیه السلام به وي چې دا کعب بن مالک هم منافق دی چې پاتې شوی. نو یو به راته خپله صفایي به پیش کوله، یو به راته د الله رسول زمونږ کور کې سنو زنانه او زه یو سهاره وم، منافقان به راتله. څوک به راتله؟ اواز نه راځي، اواز را لغی. منافقان به راتله، زه ګورم چې تاسو ویښې کوو دی، منافقان به راتله صفایي به پیش کوله. وایي چا څه چا پیغمبر ته خو پته و چې دا منافقان دي، لیسټ و ورسره جي چې دا منافقان دي. وایي اخره کې کعب وایي چې زه م ورځمه پیغمبر ته دغه کومه صفایي کومه چې د الله رسول په دې کې پاتې شو. نو بیا مې کې تصور وکړو چې ته دروغ چاته وې، دروغ چاته وې چې د هغه نه د ځمکې او د اسمانونو خزانې نه پټېږي، هغه ته دروغ وې. بیا مې دروغ چاته وې، حتی تر دې پورې محمد رسول الله د طرف نه استاد راغی او د کعب ابن مالک دروازه وډبېده چې زما دروازه وډبېده. لکه مې پیدا شو چې د محمد رسول الله د طرف نه आवाज راغی، قسم دې ویښته را باندې ودرېدل، دروازه مې کرو کړه او مې کتل، وی جناب محمد رسول الله دې غواړي. لاړم ما وی قسم دې سر مې ښکته کړو، سترګې مې ښکته وي، وی بره مې نشو کتې. لاړم د محمد رسول الله په خپو کې کېناستم، ما نه تپوس وکړه کعبه ولې پاتې شوې، کعبه ولې پاتې شوې. ما سره الفاظ نو د ویلو دپاره، و چې الفاظ نو پیغمبر په دغه سرزمین باندې اعلان وکړ چې کعب سره به څوک خبرې نه کوي، د بېزارۍ اعلان وکړي. زه محمد رسول الله هم ترې خفه یم او تاسو هم ترې خفه شئ. زما محترم توجه غواړم، خلکو په مدینه منوره کې خبرې بندې کړې، حتی تر دې پورې چې زما بچي خبر شو واړه واړه. اوس خبره د عایشه کوم، د ما بچي خبر شو چې زمونږ د پلار نه پیغمبر خفه دی. نو یې زوی مې را روان و کعب بن مالک وی چې زه ورنږدې شوم او زه ولیدم نو ډډه یې بدله کړه، په ما یې ځان شپېلی کړو، ډډه یې بدله کړه چې اډو زه دې پېژنم. ما وی ربه زما اولاد زما نه انکار وکړ. هغې کې عایشه کو ماشومانو کې حتی تر دې پورې ښځې ته پته ولګېده چې د کعب نه پیغمبر خفه دی. ښځې ته انکار وکړ چې پیغمبر دې نه پېژني نو زه دې نه پېژنم، پیغمبر دې نه پېژني نو زه دې نه پېژنم. زما محترم تر دې بالکل یوازې شوم چې چاله به ورتلم سلام مې چا نه اخېسته په مدینه منوره، چا مې سلام نه اخېسته. چې کوم مجلس ته به ورغلم هغه مجلس به برخاست شو، خلک به د مجلس نه پاڅېده. کعب د سرزمین عرب کې یکې تنها پاتې شو. وی بیا به د شګو په ریګستانونو کې ګرځېدم، حتی تر دې پورې د غسان بادشاه ته پته ولګېده چې کعب نوم یو انسان دی او پیغمبر ته د بېزارۍ اعلان کړی دی. زه کې مې دام راتلم چې د الله رسول منافقان دې ماف کړه او د الله رسول زه دې ګیر کړی به، خو زړه ته به مې دام راله چې دا عشق او محبت دی نو ورنه د منافقانو نه ولې ګیله نه کوي، ګیله د خپلو نه کېږي، د ګیله د خپلو نه کېږي. پوه شوم چې د پیغمبر زړه کې محبت شته. ها ګرځېدم به د غسان بادشاه د طرف نه چټۍ راله کعبه راځه. وی ماته د کفر دعوت نه دی کړی، صرف دا یې راته وویل چې ته یو بهترین انسان یې، ته خپل پیغمبر پرېښودې، راځه زه دې د بادشاهۍ په تخت باندې کښېنوم. وی قسم دی دا چې مې واورېده د عربو په سرزمین کې مې چټۍ لاس کې نیولې وه او ډېر مې وجړل، شګو ته مې تندی ښکته کړ، دا تندی مې په شګو کې ومږه، چټۍ مې وشلوله. ما وی ربه ایمان مې دومره کمزورې شو، خدایه امتحان شته، ما سره خلک خبرې نه کوي، ښځه را سره خبرې نه کوي، بچي رانه خفه دي، بچي رانه بېزاره دي. نو ربه زه دومره کمزور یم، زما ایمان دومره ګیا ګزره دی چې نن به کافران نازي او زما امتحان. رالم د مدینې منورې په هغه مسجد نبوي کې ناستم او سجده مې ولګوله. ما وی خدایه زم چې کمزوری یم، ها کمزوری یم، ایمان مې کمزوری، خو خدایه داسې امتحان نه باندې مه کوه چې غیر راځي او هغه مالې چټۍ راکوي چې زمونږ طرف ته راتله. کعب دې خوا په مدینه منوره کې په سجده باندې پروت دی، د هغه طرف نه جبریل د اسمان نه رب راولېږه چې محمد رسول الله ته ووایه چې کعب د مدینې منوره کې ګویا چې په سجده باندې پروت دی و ما رب ته وجړل، ورشه زما محبوب ته ووایه قسم دې زه الله ته په اسمان باندې رضا یم، ته محمد ته په ځمکه باندې رضا شو. زما محترم زه الله ته په اسمان باندې رضا یم، ته محمد. ګویا چې انسان سره د پیغمبر او د الله مینه وي نو د باندې مشکلات راځي، د باندې
مشکله قرآن کې الله فرمایي ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا در باندې مشکلات رااله تکالیف او سخت وخت در باندې راغی نو الله ته متوجه شه ګویا چې په دې کې به زما د الله رضا بعد خلک چې کوم دی تاسو ته خبره کوم بعد خلک تعویذونو پسې ګرځي دا څه شته کنه وایي چې ګیر شو کاروبار مې چې غرق شو کاروبار مې غرق شو خدای را نیولې ما استاد ته یو عجیبه خبره کوم چې کله در باندې مشکلات او سخت رااله څنګه به پته لګیږي چې دا په عذاب کې راګیر شوی کنه الله در باندې امتحان کوي څنګه به پته لګیږي نو دا هغه یو عجیبه خبره کوم چې کله در باندې مشکلات رااله اشرف علي تانوی رحمت الله علیه فرمای یو انسان باندې مشکلات رااله او په دا مشکلاتو باندې صبر وکړو الله ته تندې سم اصول په دغه باندې چې خدای بل در نشته الله بل در دا ستاسو طرفه دی او ته ختمولو والے نو پته ولګید چې دې انسان باندې د الله د طرف نه امتحان دی او قرآن کې الله فرمایي فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا الله وی دا سختی پراله مقابله کې به په دوه اسانه پیدا کوم یو اسانی د دنیا اسانی یو اسانی د عقبا اسانی چې هغه اسانی به داسي چې مقابله کې به د جهنم نه آزاد کوم او د جنت فیصله به باندې وکم زما محترم نو چې کله صبر او کنه چغه دی واله مخلوق ته ودرې خپل زار او قطار دی بل چاته وکړو نو پته ولګي دا د الله د طرف امتحان نه دی دا ته خدای را نیولې بس خدای را نیولې بس دا پته لګيږي صفه نو صحابه خدا سيو چې هغه د پیغمبر سره ناس پاس خلکو ما خبره د سیرت کوله چې دا سیرت ولې بیانېږي تاسو ته پته ده تاسو ته ما تیر شوي جمعه ویلي سیرت ولې بیانېږي پته لګيږي کنه اواز نه راځي سیرت ولې بیانېږي د دې د وجه نه چې موږ ته د پیغمبر پته ولګي او د هغه والا زندگی زموږ په عملی زندگی کې پیدا شي تاسو ته ما تیر شوي جمعه ویل کنه تاسو نه هیر شوي سیرت دې دپاره بیانوي چې انسان ته د خپل پیغمبر پته ولګېږي مینه پیدا شي او چې کله د پیغمبر سره حق او سچ د لکه د صحابو غوندې مینه پیدا شوه نو بیا نبی علیه السلام فرمایي حبک الشیء یعمی ویسم چې مینه دې پیدا شوه هغه مینه تا ړندی مو کړې هغه سخت سخت کارونه به تا ته اسان شي دروغ ویل پرېښودل دروغ ویل دا انسان ته اسان دي او د دې پرېښودل ډېر ګران دي خو لیکن که د پیغمبر ما تیر شوي مازدیګر باندې یو خبره وکړه نبی علیه السلام مبارک جمله وفرمایله توجه غواړم ډېر نبی علیه السلام کوي من کان ذا وجهین فی الدنیا کم انسان چې په دنیا کې دوه مخونو والا وګرځېده توجه غواړم ستاسو دا خبره ډېره اهمه ده او زموږ په دې معاشره کې ګورې رایج هم ده ډېره ښه یو انسان دوه مخونو والا وګرځېده دوه مخونو والا پیژنئ تاسو د دوه مخونو مقصد او مراد دا چې په ظاهر یو شانتي چې تا سره مخامخ شم نو یو شانتي او چې په شا شم نو بل شانتي په پښتو کې درته وایم منافق وګرځېده منافق جبه کې بدلون راغی نو د پیغمبر د طرف نه جمله رااله نبی علیه السلام مبارک وفرمایل چې کان له یوم القیامت لسان من النار زما پیغمبر جمله وفرمایله چې د قیامت پر ورځ به دا انسان الله تبارک وتعالی دا جبه د سروت کو د اور نه ډکه کړي د ما محترم الله دې موږ وساتي او تاسو ته یو دا تیلی چې ته مړ کې تیلی پیژنې دا ته مړ کو دغه ښکاره ته په دا ژبه کې زه به د ایمان وګورم چې الله دې د جهنم سروټ کې په خوله کې وردن نه کړي نو څه د خیال دی زما محترم په دا دروغو کې خو موږ پیچلي کړې ده بعضې خلک ویل چې الحمدلله ما سره دروغو بوجې ډکې دي الحمدلله پکې وي یاره چې دروغ خو زه داسې یم چې دا آبادې به کې داسې پې سبحان الله ووایه دا له خو الله ډېر علم درکړی دی ښه